السلام علیکم ورونو بایګانو یو ځل مونږ بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دې وخت کې مونږ د هسپانیې یعنی د سپین نه راوړیدو جبرالټر طرف ته. جبرالټر هم پخوا زمانه کې به یا د سپین حصه وه یا نه وه، خو دا د انګریزانو په اثر کې ده او دلته کې د برطانیې د ملکي حکومت دی. تاسو چې دغه راک لیدی زموږ شاته دا داسې د اکسټینډ شوی دی، هغه غټ راک اخوا دی. خو طارق بن زیاد چې په لومبي ځل په سپین باندې حمله کړې وه، نو دې ځای کې فوجونه کوز کړي. دغه د دې غر شاته یو میدان دی او په هغه میدان کې دغه مخامخ تاسو چې د مالبردار جهازونه وینئ کوم ځای کې ولاړ دي، دې ځای کې طارق خپل جهازونه سوځولي وو او دې خوا داسې راته وکړه د لایټ هاوس په شا باندې هغه مخامخ چې کومې غونډۍ ښکاري. وروڼو بایګانو دا د مراکش حصه ده، مراکو چې ورته وایي. او دې وخت دې ځای کې دا سمندر چې دی نو دا بحر اوقیانوس چې اټلانټیک اوشن ورته وایي هغه او میډیټرینین سی چې بحر متوسط ورته وایي، دا دواړه یو بل سره میلو شوي دي. که تاسو وګورئ نو هغه لرې چې د غرونو خاکې ښکاري نو دا د مراکش حصه ده. دې نه لږ اخوا د مراکش خواته طنجه ورته وایي په عربۍ کې او ټینجر ورته وایي په انګریزۍ کې. دا تقریبا 10 میله پټۍ ده د اوبو او دې ځای نه دا جهازونه ځکه دي چونکې دلته د اوبو ګهرایي کمه ده، نو چې کوم مال بردار جهازونه دي نو هغه ځای کې لنګر انداز دي او بیا دې نه په وړو وړو لانچونو او کښتو باندې دا سامان چې دی نو د جبرالټر بندرګاه ته ټرانسفر کیږي. تاسو وګورئ نو په سپین کې موږ په ټول سپین کې وګرځېدو، خو داسې لکه جومات مواد دومره غټ نشته د دې سایز لکه د جبرالټر غونته د وړوکي ځای کې د انګریزانو. تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې دا ګوره ډېر جبرالټر د یو کې سره دا پکې اوسئ دومره غټ جومات پکې دا جوړ شوی دی او دلته کې موږ د ماسپښین لمونځ وکړو، جامع مو وکړه، ښه زبردست ده. دلته کیفیټیریا ده او دا یو پارک شانتی دی، ماشومان دې کې لبې کوي او کیفیټیریا کې مو ځان ریفریش کړو. اوس موږ لږ ایسار یو، موږ وایي چې یو بل لمونځ هم ورته په دې کې وکړو. ډېره له استاد بیا به که خیر دې ځای نه موږ سیده لار نیسو. استاد جي د جبرالټر چې دا یو کې سره دا جبرالټر بالکل د یو کې سره موږ سره اوس یو کس دی، هغه سره پاکستاني پاسپورت دی خو هغه سره د یو کې ویزه وه، نو هغه ما سره جبرالټر نه دې طرف ته را پرېښودو او اجازه یې ولا ورکړه. د انګلینډ په ویزه باندې جبرالټر ته را داخل شو. ته دې نه پته لګي چې جبرالټر ښه پوره طور د یو کې حصه ده او دا سمندر کې دا لانچونه منچونه او دا کروزونه چلیږي. دا دغه ځای نه ټیکټ میلاویږي، ته مراکش تم تلی شي، واپس هم راتلی شي او د دې طرف نه لږ مخکې چې ورشي نو دغلته تریپا نومې فورټ ورته وایي او الجریکاس دی، هغې نه هم کښتۍ ته نیسلی شي او مراکش ته ډې ټریپ ته والی شي. تقریبا یوې نه والې تر یوې نیمې ګنټې پورې سیلینګ ټایم دی او ته به په طنجه کې کوز شي. هلته که تا سره ویزه وي نو ته امیګریشن کولی شي او په برټش پاسپورټ باندې ویزا فری انټري د مراکو ته. دا موږ دلته راغلي وو، موږ وایو چې یو وړوکی غونته راپورټ ستاسو په عرض کې پیش کړو. ډېره مننه. ډېر زبردست استاد جي، ډېر ښکلې خبرې دې وکړې او دې خلکو ته به موږ خپل ځان وروڼو السلام علیکم. سکندر استاد ډېرې ښې خبرې اورېدې او دې وخت کې موږ په جبرالټر کې وواقع چې جبرالټر ډېر مزیدار ځای دی. طارق بن زیاد امیجن چې هغه د څه ټایم کې خپل فوجونه دلته راوستي او دلته کوز کړي وو، کښتۍ دغلته سوځولې، دا هسټریکو تاسو ویلي بیا دې غر ته وګورئ نو څه عجیبه فیلینګز دي به حیثیت یو انسان او بیا د مسلمان او د مسلمان هغه عظیم سنهري دور سړی رایاد کړي، حیران او پریشان چې دا کوم ټایم و او خو دې جومات ته وګوره. دا جومات واقعي جومات دی او ډېر مزیدار جومات دی. کلر یې ډېر سپین کلر دی، شاته راک که نه څنګه یو غر دی او یو سپین جومات او ډېر زبردست یار کلرفل. خو یاره جبرالټر واقعي ډېر ښکلی ځای دی، ډېر مزیدار ځای وروڼو. د الله په امان. ګو السلام علیکم دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن مونږ د سیویل ښار چې په سپینش ژبې کې ورته سیویلا وایي او په عربۍ کې به ورته اشبیلیا وایي، د هغې دیدار له راغلي وو. اشبیلیا او د هغې د ټولو نه مشهور شی چې دی نو د الکزر پیلس دی چې دلته به سلطانان، بادشاهان، ملکې، وزیران او دا به ټول په دې ځای کې پاتې کېدل. دا د هغې بهرنی دیوال دی. مونږ ویزټ ختم کړ، انفارچونیټلي مونږ دننه سم نه شو چې مونږ یو ویډیو جوړه کړې وه خو اوس په دې ساعت بار راووتو تصویرونه ما اخیستي شیر کوم او ډېر ستړي کړو. دا داسې چل شوی و چې د جمهور یو کونسل کله چې دلته کې طوایف الملوکي ډېره شوه او ځانځانۍ شو او مسلمانان جدا شو او عیسایانو پې حملې شروع کړې او تباه بربادول یې شروع کړه، نو د اشبیلیا عوام راغونډ شو، هغه یو جمهور کونسل جوړ کړ او د هغه ځای چې کوم قاضي و، قاضي عباد نوم یې و، هغه د دې ځای مشر کړ.
بیا داسې کار وشو چې څه وخت پس اکاذي صاحب هغه دشمنان د علاقې نه بار کړله او حالات یې په کابو کې کړله، خو چونکې هغه د جمهور کونسل مشر و نو فیصلو په لار کې رکاوټونه و، نو عوام او عمرا راپاڅېدل او هغه مطلق العنان باچا کړ. اول سر کې هغه انکار وکړ، خو وروستو بیا هغه دا شی قبول کړ او د دې ځای بادشاه شو. بیا هغه هم نعمان راوستو د اشبیلیا په رقبه کې ډېره خاطرخواه اضافه وکړه. دلته کې تاسو ته زه دا عرض کول غواړم چې اشبیلیا د سپین د ټولو نه ریچ ډسټرک و. د دې فصلونه، د دې غنم، د دې جوار، د دې زیتون او د دې خراج به هم ډېر زیات و چې چا به کله به عیسایانو خراج اخیستنو په دې باندې به ډبل خراج و. د هغه زوی و معتضد بالله، محمد معتضد بالله، هغه چې و نو هغه ډېر کنجوس سړی و، هغه ډېره اضافه کړې وه، خو فوجونه ډېر مضبوط ساتلي وو او هغه د چارچاپېره علاقې د خپل پلار نم سیوا قبضه کړې. بیا د هغه په زامنو کې چې و معتمد د ټول نه مشهور زوی و، دا یو ډېر ښه شاعر هم و، یو ډېر ښه سپایي و، خو ده یو ملکې سره واده کړی و او هغې د ښې توښې وویسته. بیا ته ده چې یو وزیر و نو هغه هم یو شاعر و، دا درې واړو ته به یې د شاعرۍ تیکون وې. دی به ناست وو، دغلته ښکته د مالټو باغونه دي، په هغې کې به یې شاعري کوله او ټوله پیسې په شعرا، په ډمانو، په ګانو بجانو په دې باندې لزولې وه او فوج موج ډېر کم شوی و. حالانکې دی په اشبیلیا کې په خپل وخت کې د ټول نه طاقتور باچا و، په سپین کې، په اشبیلیا کې نه، په سپین کې. بس دلته کې بیا حالات دوره خراب شو چې بیا د افریقي نه یوسف بن تاشفین راغی، دی یې ریسکیو کړلو او عیسایان یې وزغلول. خو بیا چې کله هغه واپس رخصت شو، دی حالات دومره خراب کړلو چې بیا یو ځل هغه حمله وکړه او دوی یې ټول د دې ځای نه وباسل او پس افریقا کې په اغمات نومي ښار کې نظربند کړلو. دلته کې بدن د معتمد یادګار دی، موږ هغه یادګار لولو، هغې ته سرونه به موږ وروسته شیر کوو. هغه دا ویلي چې زما دا ارمان دی چې زما ساه دلته کې وځي، خو د هغه ساه دلته کې منظوره نه وه. د اغمات په قیدخانه کې هغه د قیدخانې داروغه سره سازباز وکړه، دلته نه پیسې استعمال کړې، د هغه د محکمه پولیس مشر پکې امداد وکړو، د هغه ملکې ورسره وي. هغې د اختر په شپه باندې را تښتېدل، خو د سمندر کې چې کوم جهاز ولاړو د هغې کپتان ورته وی چې زه به د اختر شپه په کور کې تېروم، زه بار نه ځم. او په دې تو تو مې تکرار کې د افریقې سپایان راورسېدلو او په هغه جګړه کې معتضد په هغه ځای باندې خمبیره کړه، سره د ملکو، سره د پولیس د هغه افسر او سره د هغه دوه درېو ملګرو. دا د معتمد خاتمه وه. باقي دلته کې زمونږ یو ملګری دی ابو حسن، هغه 15 ځله سپین ته راغلی دی، خو هغه د سیویل ته نه دی راغلی. اشبیلیا کې مونږ وی چې مونږ به دلته نه، هغه دا نوم خامخا لو، مونږ هغه ته دا وایو چې سپین ته په شپږم ځل راشه او د اشبیلیا پکې خامخا وګوره. ګرچې دا د ملکې نه ډېره لرې ده، مونږ تقریبا 3 غنټې ډرایوینګ وکړو او بیا په سیټي کې پولیس لارې بندې کړې وې. دلته کې میراتن ریس و او په هغې کې مونږ 2 غنټې په دې سیټي کې تاویدو اخره کې مو دلته نه 3 میله لرې پارکینګ کړی دی او پیاده رالو او دا ځای مو وکته. مونږ ته ډېر وخت میلاو نه شو دې حل دپاره، خو بیا هم یو 3 غنټې مو پکې تېرې کړې. خو ستاسو د اطلاع لپاره دا عرض کومه دا کم از کم 15 غنټې غواړي. مالټې پکې ډېرې زبردستې دي. ما بیک کې به مې یو ونې د راچوکوله، ورننه مې باسلې پکې او ډېرې سپیشل سیلیسټیانه مالټې دي. ماښام به ورته کینو، 15 مې لالا له راچوکولي دي او 15 مې ځان له راچوکولي دي او دې باندې به ښه درست چلو. ورونو زما طرف نه د الله په امان. السلام علیکم. Okay brother, thank you very much joining us. Thank you. Bye bye. السلام علیکم. نن مونږ یو بل ډېر تاریخي ځای ته راغلي یو. د دې نوم دی جزیرة الخضرا او دا موجود دی د تورمولینس باندې او د بین المادینا باندې په منځ کې. دوی ورته مادینا وایي، موږ ورته مدینه وایو. اصل کې مدینه ښار ته وایي، خو عربیانو هغه مدینه نوم دلته کې پاتې شوی دی او دوی دې نه مادینا جوړ کړی دی. د دې ځای ډېر یو تاریخي حیثیت دی. نن خو دا سمندر هم ډېر رف دی، تاسو لیدی شئ، او دا ساحل سم غړمبېږي. کله چې په اندلس کې مسلمانان د 300 کالو د حکومت نه پس انتهایی کمزوري شو، دې ټایم ته به یې طوایف الملوکیت به ورته وي. دا به داسې وو چې لکه د مردانو عمره ځای، د ثوابې عمره ځای کې باندې به د یو سړي حکومت وو او عیسایان راتلل او نمبر په نمبر یې ځایونه موږ نه اخیستل. نو د علمای کرامو یو وفد لاړو او افریقي بادشاه یوسف بن تاشفین ته خواست وکړه چې ته راشه او موږ سره امداد وکړه. هغه ورته ووایي چې ستاسو باچایان هم ماته ووایي، نو زه به هله راځم. نو بیا د هغې نه پس یو مشترکه وفد د علماو، د مفتیانو او د باچایانو او د وزیرانو لاړه او هغه ته ووایي چې ته به راځې. هغه ورته وی چې زه به درشم، نو زه به کوم ځای کې پاتې کېږم، زه به حمله د کوم ځای نه کوم. دوی ورته وایي چې موږ به تا ته د جبرالټر کیله خالي کړو. هغه ورته وایي
نه وې زه به د جبرالټر کیله نه ما ته به جزیرة الخضرا والا کیله خالي کوې زه به دلته راځم نو هغه دلته راغی دلته لنګر وغورځو دلته کې فوجونه وغورځول دلته بره یو کیله ده داسې لالا تاو شه دا اوس د دې باندې دا ښار آباد شوی دی او ډېر جدید ښار دی تاسو کتی شئ دلته کې هغه فوجونه وغورځول او د دلته نه هغه مومنټ وکړو او د هغه وخت چې د عیسایانو د کستله کوم بادشاه و د اراګون د کستله او د دې ټول د سپین نه د فرانس نه ولا کسان راغلي وو د جرمني نه ولا کسان راغلي وو د نوار نه ولا کسان راغلي وو د هغه فوجونو تعداد 80,000 او د مسلمانانو د مشترکه فوج تعداد چې وو نو دا کم و بیش 24,000 نه سیوا نو هغوی د زلاقي په جنګ کې الفانسو باچا له شکست ورکړ او د هغې نه پس د سپین د حکومتونه یې مستحکم کړله نو فردر مسلمانانو 4,500 کاله په سپین باندې حکومت وکړو او بیا هغه ورځ راغله چې ابو عبدالله فردیننډ له په غرناطه کې چابیانې ورکړې 50,000 فوج په کیله کې پروت و وزیران خرڅ شوي امیران خرڅ شوي سپهسالار جګړه کوله وزیر وی زه جګړه نه کوم وزیر اعظم وی زه نه کوم امیر وی زه نه کوم سردار وی زه نه کوم او په دې حالت کې د 50,000 فوج په موجودګۍ کې مونږ چابیان هغې له ډېر په ذلت سره حواله کړې او زمونږ نه سپین کمپلیټلی لاړه دا هغه تاریخي ځای دی تاسو کتی شئ السلام علیکم تاریخ اورید د سکندر استاد نه اوس به زه سمندر وښیم سمندر ډېر غټ په چپو را روان دی نن ډېر زیات طرف دی بیګا ناپله شپه په ملګه کې سمندر پر له خضرو ډېر رواني کړي دي او ډېر زیاتې څپې دي په کوم طوفان راغلی ډېر ډېر سټرونګ هغه د ایمل او سارم ناست دي اوبو ته ورنږدې شوي دي دواړه دا د اوبو بهرال دا دی یو سارم دی یو ایمل دی